كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شريف قدیان محترم، عقیدت ختم نبوت دا ټول اسلام او د ایمان او د ټول دین او مذهب د هغې بنیاد ده. عقیده ورته ځکه وایي عقیده ته عقدې نه وي. عقده ویل کېږي کلکه مضبوطه غوټه تړه، یعنې دا خبره په زړه کې داسې مضبوطه وتړه چې الله جل جلاله د اخرني پیغمبر جناب محمد رسول الله خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم نه پس په دنیا کې پیغمبر نه ده. الله جل جلاله حضرت آدم علیه السلام نه په دې دنیا کې د انبیاءو سلسله شروع کړه او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دا سلسله الله جل جلاله ختم وکړه او د نبوت دا تر قیامت ورځې پورې انسانانو لپاره هدایت او رهنمایي ذریعہ ګرځوله. قریش مکه دا بددعا ځان ته وکړه که چېرته دا قرآن مجید په حقیقي نو موږ خو دې قرآن مجید نه انکار کوو، نعوذ بالله، نو فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. نو په موږ الله کاڼي ووهي یا د یو لوی عذاب راغلی راشي. خو د دې بددعا باوجود چې ځان ته وکړله الله پرې عذاب رانهوستو. نو دوه وجې قرآن مجید ذکر کړی دي، یو دا وانت فیهم او دویمه وهم یستغفرون. یو دا چې پیغمبر چېرته موجود وي د هغه وجود مبارک د وجې نه الله په هغه قوم عذاب نه راوړي. یوه خبره. دویم دا چې کوم قوم استغفار وایي الله نه بخښنه غواړي نو الله هغه قوم ته عذاب نه ورکوي. نو اوس سوال دا پیدا کېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مکې مکرمې نه هجرت په ولاړو مدینې منورې ته نو پکار دا و چې عذاب خو پرې راغلی بیا عذاب نه راغلی. دا دې خبرې دلیل دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جزیره عرب کې موجود دي نو باندې به عذاب نه راځي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه هم کال د هجرت کې لاړو تبوک ته نو جزیره عرب نه ووتو لاړو شام هغې علاقې ته لاړو پکار ده چې عذاب راشي. بیا عذاب نه راغلی. تر دې پورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ځمکې باندې موجود وي د هغه چېرته چې موجود وي په دې خلکو به عذاب نه راځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاړو دا مکان ته اوس نه په اسمان شته او نه په ځمکه شته. الله سره دا مکان کې ملاقات کوي اوس به عذاب راشي. بیا عذاب نه راغلی. پته ولګېده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله داسې نبوت ورکړی دی چې د هغه نبوت په روزه کې ختمېږي نه او نبي خو هره دنیا ته راځي چې د یو مخکیني نبي هغه نبوت ختم شي نو بیا به نبي راشي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا نبوت ختمېدونکی نه ده، نه په اسمان ختمېدونکی ده او نه په ځمکه ختمېدونکی ده. دې د وجې نه بل نبي دنیا ته راتګ ضرورت نشته. دې د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم امت مخکې خبر کړ چې زه اخرنی پیغمبر یم تاسو اخرنی امت یې. زما نه پس بل پیغمبر نشته نو تاسو نه پس بل امت نشته. داسې خلک به پیدا کېږي چې هغه د نبوت دعوې کوي او هغه ځان ته یقین به کوي ګمان به کوي چې پیغمبر خو یاد ساتئ زما نه پس بل پیغمبر نشته. تعداد یې وښودو څومره کسان به راځي دېرش کسان ثلاثون کذابون دېرش کسان به راغلي دروغجن کذاب وایي ډېر لوی دروغجن چې دې نه پس بل دروغجن کېدلی نشي. نو اولنی مسلم کذاب پیدا شو او دا نبوت دعوه وکړه قوم ځان تصدیق
دوکېبازو هغه صحابه کرامو د دې امت اولنۍ اجماع چې دا ټول صحابه په یو مسله اتفاق کړی هغه د عقیده خلک پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو اسلام نه خبره خلک بدر میدان کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کفار وتښتول پس ایران نه کېده احد میدان کې وتښتول خو بیا پیغمبر د مکې مکرمې پسې نه راغلی احزاب نه وتښتول مکې مکرمې ته پسې نه راغلی خو یمامه میدان کو باندې دې صحابه کرامو دې مسیلمه کذاب سره د پیروکارو تر هغه د جهاد نه پستی کاو پیروکاري وکړي ټول یې صفه استلې میټا او په دې باندې ټول صحابه کرام شهیدان شول په ټول جهاد رسول الله کې 259 شهیدان دي په دې جهاد کې 200 حافظان شهید صحابه کرام اهمیت پته ده چې دا څومره اهم مسله ده عقیدی مسله ده څومره ښکلې عمارت جوړ کړو چې بنیاد یې مضبوط نه کې پاکه ټیم ورته چې بنیاد مضبوط وي څومره چې عمارت اوچتوي هغه د ورغلو چانس وي نه یاد ساته عقیده دا هر نیک عمل بنیاد ده چې عقیده دې ونه عمل نه قبول ده چې عقیده دې نه ونه هیڅ نیک عمل نه قبول ده نو دې عقیده تحفظ لپاره بیا په اخر کې د انګريزانو دور کې د دې مسلمانانو پر لږه د جهاد جذبې مستل مسلمانانو پر لږه د اسلام نفرت پیدا کول علماء لري کول د لپاره نو سړی پیدا کړ د غلام احمد ملعون علوم باندې غلام قادیانی دا پیدا کو بدل لري نبوت دا و ډیر دا وی چې خبره اخر نه دا وی نبوت او د خپل دا کتاب کې لیکل مې انګلیس ته وکړاشته دا یا ساتي نبوت یو داسې منصب ته چې په مهنت نه حاصلې دا خبره زین ته واچو کله اطاعت باندې دا نبوت حاصلې کړي نو بیا به ابوبکر صدیق پیغمبر کله اطاعت باندې نبوت حاصلې بڑی کمت حاصل دے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمر مطالق دا سوال ہوئے لکان بعد نبی لکان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کمانا قصد پیغمبر بن عمر بن خطاب پیغمبر پتہ ہو لگے نا چھے پتا پنے کمت نہ حاصل کی دا وہ بسیز دے چھے اللہ رچا انتخاب کر دینا پڑا نو لہذا کہا دیاری ہوئی یہ تو پنے کمت جوڑ شوئے کرا پنے کمت معلوم دا چھے زراکاب شرابی ہوئی تو دوی کتاب کی لکھ نو دی غلام محمد د نبوت او امت را پاسه او د دې فتنې مخنیوي وکړ نو دا یاد ساتئ دی غلام محمد دا فتنه دومره خوره ورشوه په دې کې څو ایمان دی کولاو مسلم یې کړه او فتنې په یمامه میدان کې دفن کړه بل فتنه پیدا شوه امت پراوله کېدو هغه فتنه کوم هغه څه کې ختم دا ولې دومره خوره شوه دا ځکه خوره شوه جلوشا کشمیر رحمت اللہ علیہ فرمائی وصور لسو واقعات تاریخ کا اسلام کے دومرا عظیم فتنے سر امتوں مخاطب شرع قدام دا چکاتی علی فتنہ ولی نور فتنوں دا حکومت سر پرستی نو حاصلہ دیر دا حکومت دا انگریز حکومت سر پرستی حاصلہ ہوا اور تو وہ سپورے دا برطانی و دا اسرائیل و دا امریکی سر پرستی ہوتا حاصلہ دا اور کم کام چی دا حکومت سر پرستی حاصلہ نو آخوری نو دې د وجه د فتنه دومره خوره شوه بل مسلمانانو کې لا علمي د وجه د خوره شوه نو بهرحال چې هر څه الحمدلله مسلمانانو قربانیانې ورکړې علماو قربانیانې ورکړې دومره قربانیانې ورکړې شوي دي چې دغسې منبر د جومات کې جمعې ورځ وه مولانا تاج محمود رحمت الله علیه بیان کوي یوې زنانه د 2 میاشتو ماشوم راوستو سجدې کې تړلې دی جماعت د جمع کرامت د شران او تخیل کې خلک اعلان کړي د نړۍ سره وي حضرت د ختم نبوت خدمت کې قبول کړه مولانا سے متوي دا خو خېږي مشهور دی وي نه چې دا په فوجي نس کوي دغه هغه کې ختم نبوت زنده باد چغوال دا جرم نو دغه په کلمه بچي ورته ډال کې دا په قبول کولو مسله رسي دومره جذبه یو بابا د سپینګری بابا دی راوته دی المسیح ځان سره وباسه په دې وګړي کې راولې بابا وای ختم نبوت مسیح وي زنده بابا وای ختم نبوت مسیح وي زنده
فوجي په خیال جوړه پیږي بابا شهید کیږي مسیح ته پریوته بابا وي ختم نبوت مسیح وي زنده باد فوجي ودسو اپی تو په مشمه المسيح ولا شهید لزر مسلمانان په یو شهیدان لزر لاهور مارلوټ مسلمان خبرې کوي خو بیا الحمدلله علما مسلمانان راپاستل یو سیاسي او مذهبي قوت پیدا کړ هغه یې سم دی او الحمدلله بغیر د وارو ټکولو بغیر د چینا هم هغه قانون چې ما خلاف کوړو کومه ګولې چلا هغه قانون ما شاته محافظ بولېلو او الحمدلله قاضیانه قانونا هغه ډیکلیئر شو کافر دی مخکې قانون د مسلمان د دې په ګولې چلا دغه خپل په زنده‌باد ویل چورو چې کله قانون دوباره حال دا قاضیانه کافران شول الحمدلله په ټولې دنیا کې عالمي مجلس تاسو ختم نبوت تاریخ شروع شو او دا جمعه په جمعه کو سب کو خار په خار دا اجتماعات او دا پروګرامونه دې لپاره کیږي چې د مسلمان بچي د ایمان د الحاد د نوې فکرې نه اگر چې زړه فکر دا خلن زو سره او د قاعده فکرې بچي دا ته پته شته یو مولوی صاحب 41 लाख نوجوانان د مسلمان مور بچي د مسلمان پلار بچي 41 लाख خدای وجود له باندې ویني من اوس بل دا ویني چې جوړ شي خدای کوم دا کارای کا ستاسو بچي تاسو په کمر کې وسته امکان راوړي نو دا بچي بچ کولو لپاره د عقیده او ایمان بچ کولو لپاره دا خپل نوو پروګرام لري دا یو مثال درکمه زموږ شاګرد د لندن کې تیر کال په ګرمه کې راځي په وکړه سره په میسنجر باندې وجي ځکه مو شاګرد دی یو قاضیانی سره ملګری راغله زه هم خبر او چې کله جمعه ته امیر داړي ته سره لړم دا قاضیانی ولې مواد راولې غواړم تاسو خبره راته یاد دي خو کتابي سره راولې نو ما زه د تسلو بس نو مې چې دا وګورم په دې باندې خبر ورسره وکړه سوچ کوا کدا الک د زما دا خبرې نه وي اورېدلې زما درس نه وي اورېدلې دا الک پکانې شي دا د درس برکتو چې په خپل ایمان بچو کله ډېر افغانستان ولا خلک د قاضیانو د جمعه د مستوى د یادې خبر د قاضیانو هغه په خبرو چې مور ته یې قاضیانو دي کافي راځي نو هغه خبره دې په ټولې ده چې د دې په اړه کې موږ هر کال پروګرام کوو دا کال کېږي غټ پروګرام نو په دې الله صاحب سېنټر الله صاحب پوجا کې تیر کال پروګرام کړو شکل بیا هم د کانفرنس ته سبا اتوار ورځ ته د واده هم پروګرام باندې کولای شي او 3 بجې به شروع کیږي او بیا مسعودانه کولای بیا هم واده کړه چې چا کار درکړي ورته شي دا خلک مسعودانه ورته بعد دا مسعودانه موږ کولای نو دې کې شرکت وکړي او په دې تاسو ته یقین یاري درکوم چې څار چا په دې خاطر بول باندې کانفرنس کې اجتماع کې موږ سره شرکت وکړو ان شاء الله د جنت ملاويږي رسول الله د شفاعت ملاويږي تک چا سره د کانګړې میا اسکول پاچا صاحب د پیرپای دا او د مفتی فریض رحمت الله علیه خلیفہ له اوس موږ باندې تاسو ته کولی شي هغه وایي 2014 کې خطبه نبوت کانفرنس وکړو د سهار ټلیفون باندې حافظ عبدالرحمن صاحب راته جړ ډېر جړای کې مشکل سره باندې کړه مو چې حافظ صاحب ولې پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم هم تاسو په سټیج تاسو سره ولیدل او دا یې فرمایل چې په چا په حق باندې نبوت کانفرنس کې شرکت ټول الله بخښي به د زنانه خبر وکړه په دې کې مالی تعاون هم کوي په یاد ساتي به انتها مالی تعاون کوي به وی زنانه یاد کړئ چې یو زوی راو دا زموږ د کلي کې وزنانه او د کینسر بیمار و او ډاکټر ورته ویل چې بس ورته شمار نو هغه تاسو ته په دې خپل کوڅه کې چنده کړو سور لسته روپۍ وې زوی راوړل موږ دې چې چندې ته موږ چې سور تکلیف سره دې چنده کړی وای هغه زنانه ته به رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ورغله د کاپس نه بعد ورته چې بیمار یې دې کړی نه پاسه هغه زنانه اوس ژوند دی دا یا ساتي دا ډېر مبارک کار دی دا عقیدی بنیاد دی دا ټول دین کارونه چې دي دا بالکل حق دي او دا د علم حفاظت دی خپل نبوت دا پیغمبر اسلام د ذات او د عقیدې حفاظت دی
او منزل د ټول یو دی او سفر جدا جدا بهرحال سره خپل دین کار کې الحمدلله لګیا دی دې د پر مسلمان ایمان مسلمان دین او مسلمان نوجوان د الہاد نه محفوظ شي یو بیان په الہاد باندې کیږي نوې فتنه چې کوم خلک دا خپل انکار کوي او یو بیان په خپل نه کوي ټول به شي ان شاء الله کوي ها ټول دا سره راځي ورچل کوي الله دې ان شاء الله الله خوشاله پاسه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا